قوم داسې قوم دی یفرقون چې دوی یریږي یریدونکی قوم دی لو یجدون کچرته دوی میلاو کی ځان ته ملجأن د پناه او مغارات یا غارونه او مدخلا یا سمستی لولو نو دوی به ور وزغلیږي هغې ته الیه هغه د پناه ځای له به ورشي وهم یجمحون منډې به وایي ځان به ورته ورسئ خو چې دا تاسو سره مسلمانۍ اواز کوي د پناه ځای بل نشته ومنهم ځینې منافقان داسې دي من یلمزو کا چې عیب لګوي په تا باندې فی الصدقات په صدقاتو کې چې صدقات ته چاله ورکې او چاله یې ورنکې نو دې عیب لګوي که ده ته میلاو نه شوله بې عیبونه لګوي فإن اعطوا منها که دې صدقاتو کې دې منافقانو ته ورکړلی شي رضو بیا خوشحالۍ څه نه وی وإن لم يعطوا او کول ور نه کړلی شي منها د دې صدقاتونه اذا هم یسخطون ناګهانه دا بې غصه او خفه او غمجني ولو انهم که دې منافقانو رضو خوشحاله شوي وي ما په هغه څه باندې آتاهم الله چې الله تعالی دوی له ورکړو ورسوله د الله رسولو له څه ورکړل وقالو دی ویلي وي حسبنا الله چې الله زمون کافي دی نو سیؤتین الله زر دی چې مونږ له به الله راکي من فضله د خپل مهربانۍ نه ورسوله د الله رسول به مونږ له راکي دا به له ډېره ښه ان الی الله راغبون مونږ الله تعالی ته رغبت کولو والا یو د صدقاتو بیان وشلو اوس د صدقاتو د پاره هغه کسان خي چې څوک د صدقې د اغستلو قابل لی انما صدقاتو یقینا صدقات او زکاتونه للفقراء دا د فقیرانو د مسلمانانو د پاره دي زکات او دا د څوک والی فقیر دی والی او مسکینان دی والی فقیر او مسکین کی وی فقیر هغې ته وایي چې سار چې اوس کی نو د غرمې او د ماښام روټۍ امید لري څه ورسره مسکین هغې ته وایي چې ساری اخري نو د ماښام فقیر او مسکین هغې ته وایي چې سار چې اوس کی د ماښام او د غرمې څه درک نه لګي دا مسکینان نو داسې خلک د زکات والی یو والعاملین علیها او هغه څوک چې سرکار حکومت په مقرر کی چې لاړ شي تاسو د هغې علاقې د خلکو نه زکات راغونډ کوي تاڼې لې راوړئ کم خلک چې لاړ شي او دا زکات راغونډوي او تاڼې لې وړي او هلته جمع کیږي نو هغه عاملینو له د دې مزدوري ورکي والمؤلفة قلوبهم او هغه چالم ته زکات ورکوي مالو چې څوک اسلام ته مایله شوی دی خو مسلمان لا نه دی دې ته خوشبین وی یره اراده مسلمانۍ ته شته وی اسلام ښه دین دی ښه خو لا فی الحال مسلمان نه دی دلې هم ته ورکوي چې د داړه په اسلام مطمئن شي مسلمان شي وفي الرقاب غلامان دي او هغه چرته د مالکانو نه آزاد کوي او هغې لم زکات ورکوي ورکولی شي والغارمین قرضداران دي تی پیژنې د ده پورې قرضه ده او د دې د قرضې د سره د خلاصولو څه صورت نشته زکات وله ورکه چې قرضه خلاصه شي وفي سبیل الله فی سبیل الله د الله په لار کې ګیر دي الله په لار کې چې ګیر دي مجاهدین دي دا مجاهدینو له زکات ورکوي اگر چې د دې دغه نه د دې د صدقاتو نه وله ورکوي لکه دې غریبو د مزدورۍ د کولو نه دی اگر که دی په وطن کې مالداره دی ولیکن جهاد ته چې راغلی دې وخت کې اوس هسته نشته نو دا هغه صدقاتو نه وله سرکال مال ورکوي شي
وفي سبيل وابن السبيل او مسافر نه مراد طالبان دي دا ابن السبيل کې داخل دي او دا مسافر په فی سبیل الله کې دا طالبان داخل دي د طالبانو لته ورکې دینا ابن سبیل الله کې چې طالبان داخل شلو نو که طالب په خپل وطن کې په خپل مالدار وو خو د طالبۍ په زمانه کې دننه غریب دی هلته نو هغه د زکات مال اغستی شي او که چې کوم طالبان د کورونو نه ځي راځي مالدار دي کاروباریان دي ادې بیا زکات نه اخلي یا هغه دا ښیي چې حکومت یې راغونډ کړي او تانو کې پروتي او هغې طلبا وله ورکوي نو داسې طالب یې اغستی شي چې په وطن کې چېرته مالداره دی خو د طالبۍ په زمانه کې ورسره مال نشته په طالبۍ په ځای کې چې او ابن سبیل عام مسافر فریضة من الله دا د الله د طرفه یو فریضه ده والله علیم حکیم الله تعالی د ډېر لوی علم او د حکمت والا ذات دی ومنهم ځینې په دې منافقانو کې الذین هغه خلک دي یؤذون النبي چې هغه پیغمبر ته تکلیفونه رسوي ویقولون او دا منافقان د هغه په باره کې وایي حزنن دا خو د هر چا خبره منونکی دی اذن دا مبالغی صیغه ده یعنی معنا د هر کس د هر چا خبره اوري خجی نو دایجب قل ورته ووایه اذنن چې دی د هر چا خبره اوري دا ښه دی ستاسو دپاره عقیده لري په الله تعالی باندې او عقیده لري او ویؤمنو باور کوي د مؤمنانو دپاره او مهربانه دی د مسلمانانو دپاره په تاسو نه والذین هغه کسان چې تکلیفونه رسي د الله تعالی رسول ته لهم شته دی د هغوی دپاره عذاب علیم درناک عذاب د هغوی دپاره دی یحلفون بالله دا منافقان قسمونه کوي په الله تعالی باندې لکم تاسو ته کوي لیرضوکم چې تاسو خوشحاله کی والله ورسوله احق او الله او د الله رسول ډیر حقدار دی چې دوی الله خوشحاله کی د الله رسول خوشحاله کی ان کانو کچرته دوی مؤمنان وي اول علم یعلمو ولدا منافقان نه پوهیږي انه شاندار من یحادد الله څوک چې جګړې کوي مخالفتونه کوي د الله او د الله د رسول فان لو اشتري هغه دپاره نار جهنم د جهنم اور خالدا فیها همیشه به پکې وي بیا ذلک الخزي العظیم دا ډېره لویه شرمندګي ده چې انسان آخرت تلال شو عمرن بیا جهنمی وی یحذر المنافقون منافقان یریږم د دې خبرې نه ان تنزل علیهم چې چرته نازل نشي په دوی باندې سورة یو سورت هغه سورت تنبئهم چې ته دوی له بیا خبر ورکي بما په هغې خبرو چې دوی پړنو کړي دا منافقان یریږي داسې نه چې زموږ د زړه حالونه الله دې پیغمبر ته بیان نه کړي قل ورته ووایه دا امر د پاره د تهدید دی استهزئو زه ټوکې او مسخرې مسلمانانو پورې کوئ ان الله یقینا الله پاک مخرجن راښکاره کوونکی دی ما تحذرون هغه شی چې تاسو د هغې نه یریږئ چې دا راښکاره نه شي هغه به شیزونه الله ستاسو راښکاره کړي چې عیبونه دي او منافقتوب دی د دوی ولئن سألتهم او کچرته ته د دې د تپوس وکې د دې منافقانو نه هلکه سم ویلې لیقولن بیا به دوی تا ته ووایي انما كنا یقیني وو مونږه نخوض ونلعب اسې ګپ شپ کې ورننوتي وو لوبې م کولې مړه سات تېرې م کوله قل ورته ووایه بالله ایا په الله باندې و آیاتی په آیاتونو د الله و رسوله د الله په پیغمبر کنتم تستهزئون ټوکې او مسخرې او استهزاګانې کوئ
لا تعتذروا عذرونه بانې مه بیانوئ یو عذر دی یو اعتذار دی عذر هغه چاته وي چې یو سړی قابل عذر رښتیا دی معذوره دی یو اعتذار دی اعتذار وی ځان نه په زوره باندې عذر جوړول دې ته دروغ جوړول وی یو سړی بیمار دی او هغه بیمار تا ته عذر د خپلې بیماری پیش کی دا عذر دی دا الله قبلی پیغمبران قبلی صالحین امت قبلی خو یو اعتذار دی ټیک ټاک دی او ستا خواله رش هیره جي ډېر ګډوډي ما ډېر لین خراب دی ټیک ټاک سړی دی دې ته اعتذار وایي نو دا یعتذرون چې وي او لا تعتذرو چې دې ته بانې وایي د عذرونو بانې مه جوړوئ قد کفرتم تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم د ایمان ښکاره کولو نه پس ان نعفو که مونږ چېرته معافي وکړو په قبلولو د توبې عن طائفة منکم په د یوې ډلې ستاسو نه نو نعذب مونږ عذاب ورکوو طائفة یوې ډلې بلې ته بأنهم کانوا مجرمین ځکه دوی پاخه مجرمان دي په جرم کې المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خزي بعضهم بعض د دوی من بعض د بعض نورونه دي سکی یامرون بالمنکر خلق ته په ناکاره کار باندې حکمونه کوي وینهون عن المعروف او د نیکی د کار نه خلق منع کوي ويقبضون ایدیهم خپل لاسونه هم راغونډ کړي دي د خیر د کار نه نسوا الله الله یې پریښی دی فنسیهم الله به بیا دوی پرېږدي ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون دوی فاسقان دي